आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम द आसमान न दुनिया तराले नु यो पे जद्दा बांधे बल पे सरंजीत बांधे उस दे द्वार खुदा पाक ते इल्तिजा उकड़ा ची अल्लाह दा सच उशु उस द माफे सूरत रा तखाया ची माफी दे चंग की अल्लाह और तो फरमाए चिता सुद्वारा दा कलिमात वाई च रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन। नो बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलिमात 300 काल हुए 300 काल पस च पारफात की कम वड़ू के उन्दे घर दे चाहे तो जबल रहमत वाई आगे तो चिकनी पौड़े खतरी दी दे पौड़े सर निजदी यो 4 दिवाली उन्दे ताऊ वड़ू के उन्दे जुमात थे उलमा वाई चिदाहग जुमात थे चिपदी मकाम बांधे द हजरत आदम और बीबी हवा मुलाकात शवे दी 300 काल अखपलों के सरउरुख तमाना ने खबर और जताना ने खबर पदी मकाम बांधी द्वारो मुलाकात यो यो तवी चिता आदम नहीं हो बलबल तवी चिता हवा नहीं अगर मकाम न उस 4 दिवाली को ताउदा वरू के बंदी जुमात अजीजानो तो दी द्वारो मुलाकात चुश नो अल्लाह पाक दे इंसानानो द पैदाइश निजाम छोड़ो द बीबी हवा बच्ची बच्चे के दो यो अलग यो जिनाए बहुश और ब्या बागी पसी बला जोड़ा बच्चे के दन ब्या बमिया वाले को यो जिनाए तासुबावरी दिली चिदा अलको जिनाए बा यो जोड़ा सहार पैदा केदा और यो माखान पैदा केदा दा उम बाजे खलकुली कुली उलमाए मुहक्किकीन वारी चिन्ना यो अलको यो जिनाए बा चिन्नन पैदाशु में बल अलको जिनाए बा पखपल मिआद बांधे पैदा किया संजात चिद हमल दे लस ब्याशते या शपग ब्याशते या द्वकाला न पखपल मिआद बांधे बदिया बला जोड़ा पैदा किया अजीजानो द हमल 3 वक्त दी द इस्लाम ना कुर्बान शन यो सड़े दे वादे हो और शपग में आश्रिता से बचे हो आया शरीयत के दा बचे दबे और कदा दे खजी गया द खावन कोर तप खेचा रहे इस्लाम वाई अखल मुदद हमल चिदा गए कि शपग में आश्ते शपग में आश्ते पस च बचे पैदाश दाम ददगा सड़ी बचे गए च चाप कोर के पैदाश खजा बांधे बगोया कि ख्याल गलत न कह चिदा हमल गए कि दे प्लार द कोर और सतम मुदद हमल चिदा गलत में आश्ते और अक्सर मुदद हमल चिदा अगर द्वकाला यो बचे शपग में आश्ते पसंद पैदा की देश यो बचे लस में आश्ते पसंद पैदा की देश
او یو بچه 2 کاله پس پیدا کیږي نو چې 2 کاله پس پیدا شي عموم صحیح ده چې 10 میاشتې پس پیدا شي عموم صحیح ده او چې 6 میاشتې پس پیدا شي عموم صحیح بیا غیر لپاره قانون ده الولد للفراش بچه د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زموږ د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کنه مونږ ټول لالیان وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفې نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړي ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي اے د پلانی سړي زویا دا आवाज به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به ولاړ او د دروغ ځای نه ده نو کې دې شي چې د امور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای دې حیا ساتلو د پاره با هر سړي ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي د مور په نامه आवाज عزیزان دا الله نه له پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی قانون که یو سره په یو ګناه وږي او پرده دې په واچو نو الله په قیامت کې ستا په سل ګناهونو پرده واچي او جنت ته بریږي نن خو پردے اچولو کسی نشتا نن خو نراغه دے چې ته په ما لمن اړاوه او زه په تا لمن اړاوه ته ما شرموه او زه تا شرموم زمون ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن پروی زمین نشته او څه زمون د لاسه وشرمېده مونږ ګزګار یو صاحب خوراک ډېر دی روټۍ ډېره ده جامه ډېره ده ګزګار یو بس خو سروزګار ځان له پیدا کړو لکه تېره ورځو کې ما هغه د ډم د ښځې د یعنې پرون بیا راته یو سړي ټلیفون وکړو ویجي چا نکاح رښتیا مات شوی انا لله وظالمه ته اوس بل پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه خپل غم جاړه چې ستا نکاح چېرته مات نه شي نو موږ روزګار یو اوس یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي نکاح مات ته که مات نه دی نو فتوا ورکړه هم که اهل د فتوې هر ملا د دې اهل نه وي چې هغه فتوې ورکوي د فتوا خپل خلق زما خپل رائے دا ده چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوا ورکولو اهل دي نور ټول زما رونه دي فتوا ورکول د هر کس ناکس کار خو نه دی تاسو خیال راغی لکه یو سړي خوب لیدل خوب لیدل چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده ناماغوندی لراغله دی مون خدا غي چې ګرمولای نامه یا به خوبونو کوي
یا چې ملا نامه بس ابا په فتوی پوری بابا په آرام کې مال راغله دی ما خوب لیدل چې یو خپل په مشرق دا او په مغرب دا نا ما غوندې بزرګ ورته ویلي دي چې خله چې لاش لیدل نه سره راغه علامه ابن سیرین ته علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویل نه دي ورته وی چې صاحب یو مولا ته ویل او هغه راته دا تعبیر وکړ ورته وی چې کاغذ نه راځله او ورته به حل نه ویل او هغه داغه په جواب کې دا ټکي نه ویل نو ته د مشرق او د مغرب بادشاہ وي خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې موږ هغه بلم نه راغله بل زما عزیزانو عرض داو چې دعا دا کوا چې خدای خپل پرده مې ساتي اوس په بل لمن سلاره زمون شپه ورځ کار دار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب ومونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاسه رسوا شو مونږ به د قیامت په ورځ زمون په غاړه کې لوی ظلمي چې دي هغه د اسلام پرتی چې زه ستا د لاسه رسواوم پرونه خبره درته یو سړی چا سره د کور تنازع ده ما د دوارو ډلو بیانونه واوري یو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرګان نو ما ته وایي چې مولانا څه که خبره زمون طرف ته نه راخوږي نو رواج ته وباسه بیا په شریعت مه فیصله ما ورته وایي چې خبره هم ستا طرف ته درخوږي او چې 10 منټه تیر شو بیانونه مې واورېده واک مې دواړو نه واغېسته په ورډز مې واله چې ورډز مې واله نو توپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلي مال ما خو دل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی ورانی ما دا درته ویلي ډېر کړپونه وال زه به دې پوه کړی وی زه به دې دا کړی مال چې مې پوه کړی وی بیا تا چړې لاندې سا چرته اغسته دا خو چې پوه نه نو دا مری ولا غوسه کوي هغه خوند نو ته وایه چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا نفلونه او دا ستا نو بیا خو ما ولا داسې ګلس ورکړل دا ټوپونه ډېر وال او څه کېده نه نو عزیزانو عرض مې دا و چې ورځ تېرېږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خوله کې دي او د مرای نه د ښکته نه تاسو وګورئ د خپل ملک د ارچا په خوله د اسلام نشته لیکن د مرای نه لاندې بیا اسلام نشته زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرګ څه د سل شپږ شلو کالو زه ورغلی وم
ما ته مولانا صاحب داسې وخت براشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې دا به وایي چې خدای دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي ویل به په مصله به ولاړې او څه به کې برزما تسبیح در دلگاو خر برزما تسبیح در دلگاو خر په جبه بدې تسبیح وي او پزړه کې بدې گاو خر ایچنی تسبیح کا دارت اثر دا تسبیح د څه اثر لري چې ولار په منځ کې په مصلی ولاړ په صف کې ولاړ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و اهدنا الصراط المستقیم و اور دردی گاو خر عزیزہ دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا نے درخواست ورکړه جی ماتا بمباو لگاوا او د کمیټه ورسی راغې چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته چې نه دي نه لګوم نتیجه به څه بل درخواست کړه چې منظور شو بمبا نه لګي داخله به دی وی ورپسې خدای ته په هر منځ کې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سم لار وښایه الله وی سم لار به غوښته هدل للمتقین دا قران سم لار ده دې ته ګوره او روان درخواست کړه چې منظور شو ا د خدای منظور کړه درخواست مسترد کړه یا ته اهدنا الصراط المستقیم جنوس کې دروغ نه بار ته سره کولارو د غره ته کومه لار تللی کم خواږه کا کوي د غره ته دا لار تللی او ته د دې ته به باسه روان شي نو سره د دې ګورګوري نه وي چې خور چې تاسو ته د غره کول روان شو وخوفیتا دا کارم ته وکړ اوس مونږ باندې باغ چې دې صراط المستقیم خدای سم لار راخا خدای دا قران سم لار دا قران مونږ پر خو شیطان په لار روان شو وا دا قران د زولانی زمون په غاړه کې قیامت کې نه تر اوس قران هم صاحب دا څه شی فرض کړی دی لکه د دوی دکان له څه ورشي التنه زمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه سټي او دوی والی ہوتی دي اوس قران موږ د دوی دکان پر کړی خو چې څوک مرشي قران ته اجرا شو د امر له مردار تیکا وې بخا مولیان طالبان راوړي او خټ کې دلی ورږي ورته پخې کې اوسه به بر شو چې د جنت توتی شو لاو تاسو خیال لرئ بیا په دې کارونو به چرته کار کی نو اسلام نه موږ مسخره جوړ